الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون صدقت يا رب العالمين. دا الله رب العزت وحدانیت باندې عملی دلایل شروع. الله رب العزت فرمایي که چرته ته د دې مخلوق نه د دې خلقو نه د دې کافرانو نه تاسو کې چې ټول چې ته ورته وایې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من بیده څوک دی د چا په لاس کې دی ملکوت کل شی بادشاهي د هر د چا په لاس کې رعایت ید بلا کې یا د چا په قدرت کې بادشاہی د هر یو څه وهو يدير ولا يجار عليه او دا الله چې دی وهو يدير دی پناه ورکي ولا يجار عليه او د خلاف څه پناه نشي ورکي. ان كنتم تعلمون کچرته تاسو پوهیږئ دا چې دی کافران دي مشرکان دي د بتانو عبادت کوي دی به درته وایي سیقولون لله دی وایي زر وایي چې دا د الله رب العزت قل ورته ووایه ای پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فانا تسحرون بیا د کوم ځای نه په تاسو جادو شوی ده بیا ولې مسحورین ګرځېدلي بیا کوم طرف ته تاسو روان بیا خو پکار ده چې دومره وایې چې دا اختیارمند د هر یو څیز الله دی بادشاہی د دې د الله په لاس کې ده وهو يجير ولا يجار عليه چې په دنیا کې هم داسې ده آخرت کې هم داسې ده چې دغه الله رب العزت پناه ورکوي او د ده خلاف څوک پناه نشي ورکولی نو بیا بل طرف ته ولې دی الله طرف ته راشي الله یې قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم من بیده اذا چا په قدرت کې دا ملکوت کل شیء بادشاہی د هر یو څیز وهو یجیر ولا الله تعالی پناه ورکوي ولا یجار علیه او پناه نشي ورکولی خلاف ددو ان کنتم تعلمون کچرته تاسو پوهیږئ سیقولون زر دي چې ووایي لله اس الله رب العزت قل ورته ووایه ای پیغمبر انقلاب فخر موجودات سید الاولین والآخرین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فانا تسحرون نو بیا کم خوا تاسو ګرځېږئ بیا کم خوا په تاسو د کم طرف نه په تاسو جادو کړی شوې ده بیا تاسو ولې مسحورین یې بیا ولې تاسو داسې یې چې لکه په شان د لیونو یې بیا خو راشئ د الله رب العزت درته اوس الله وایي بل آتیناهم بلکې راتګ کړي دي موږ دوی ته یا بلکې راځو موږ دوی ته بالحق په حق سره یا بل آتیناهم بلکې ورکړي دي موږ دوی ته بالحق حق لره وانهم او یقینا دوی لکاذبون دروغجن دي دا خبرې وکړي خو دروغ دي د زړه نه مني میدان ته نه راډانګي کلمه د توحید نه وایي مت اوس غټه خبره سره د دې چې الله له شریکان جوړو دا الله شریکان نشته متخذ الله ندی سری الله رب العزت من ولد اولاد لرا دا الله رب العزت اولاد نشته لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له لا ضد له ولا ضد له الله رب العزت سره وسو مقابله خبره دا چې د هر یو څیز اختیارمند الله دی بادشاہي د الله په لاس کې ده
او د الله رب العزت اولاد نشته دې ځان خبره کوي اتخذ الله النبي ګرځولي الله رب العزت من ولد اولاد درا وما كان معه ونشته په معیت دغه من اله سوق معبود دغه په ملګرتیا کې د سره بل معبود نشته اذن په دا وخت کې داسې وایي ولو كان كما يقولون کچرتوي لکه څنګه چې دی وایي نو اذا لذهب بوتلی باوی دغه خدایانو جدا کړي به دغه خدایانو کل اله هر یو معبود بما هغه سره خلق چې د پیدا کړي ولعلى بعضهم على بعض او غلبه به حاصله کړي بعضهم زندت على بعض فذنوبان سبحان الله باقی دا غزات را عما دا حسن یسیبون چی دی بیان کوي خبر اللہ دا چھوڑ دا دی آیات دا اللہ رب العزت فرمائی کہ اللہ رب العزت چی دی رزان دا پر اولاد ندی وما كان معه من اله ودد په ملګرتیا کې څوک بل معبود نشته دا له چې په دې جوړ کړي او دد په ملګرتیا کې بل معبود نشته الله وی اذا لذا من وما كان معه من اله اذا لذا بنود دا خبره ده ولو كان كما يقولون اذا لذهب کچرته دا سیمه دا څنګه چې دی وایي اذا لذهب بیا به دا ار یو خدای د ځان د لپاره یو مملکت جوړ کړو یو به چې هغه د دومره خطه زما شو دا ما جوړ کړی دا بل به چې دومره خطه زما دا ما جوړ کړی دا یو به چې په قوم باندې عذاب راول دی بل به چې نظر رحمت راول علاقه چې جدا شي نو ټولونه به یو جیدات باندې شریک نه پاتې کیږي خپل کې اختلاف جوړي چې بادشاہان دوشي او بیا دواړه معبودین وي اعلان می دواړه جوړونکي وي نو ای څنګه یو ځای پاتې شي هغه به څنګه یو ځای پاتې شي الله وی اذن لذهب نو هر یو به جدا کړی ځان لا هر یو بوتل کل اله هر یو دین بما هغه سره راخلقه چې پیدا کړ ولعلى بعضهم على بعض او بعضو بیا په بعضو باندې تیرې کړو غلبه به حاصله کړې و دی یو خدای به چې ورغه د علاقه ځان سره نسی نو هغه باندې به عمل کړو امام شاول الله رحمه الله فرمایي و دې کې بیا د فطرت قانون ته تو په دې یقین الله پوي کړو هغه سری وګور الله ولعلى بعضهم على بعض بعضو بیا تیرې کړې په بعضو باندې بعضو غلبه حاصله کړې په بعضو باندې چې په بل باندې غلبه حاصله کړو نو هغه معبود پاتې نشي هغه خدای پاتې نشي چې هغه پاتې نشي بیا یو خدای پاتې شو نو معلومه ده چې د فطرت قانون دا دی چې د کائنات پیدا کوونکی صرف یو الله رب العزت سبحان الله باقی دغه ذات را عما ده وسنا یسبون چې دی جوړوي کلوي چې عزیر علیه السلام د خدای دوی نه کړي عیسی علیه السلام یاد او مشرکان به چې فرشتي د خدای لویانی یا دا نور الله بل څه شریکان جوړوي نو الله وینا دا ټول چې د دین الله لپاره باقی ده عالم الغیب عالم دی په غیب باندې الله رب العزت چې رسول عالم دی بناری درو سیدونو باندې و شهادت دی او هغه چې حاضر دی فتعالى بس منزات وجد عما دا هغه سنا یشرکون چې ول شریکان ګرځوي عالم الغیب دلته چې عالم الغیب دا څه مجرور او صفت د الله دی الله سبحان الله عالم الغیب والشهاده الله رب العزت چې هغه رب باقی ده داسې الله عالم الغیب چې عالم دی بنالي دو باندې نو الله بس نه دي نه الله رب العزت د علم کې دو الله دستانه تانه دي د دستانه غیب دي نو ځکه الله تعالی ورغو عالم الغیب باندې بنالي دو باندې چې دا یو چیز نه دی لري والله به عالم یا علم دکان ما یکون او کوم څه ستاني نه لري الله وی باغی باندې علم دې زما فتعالى عما یشركون الله دا وسنډي رچته منزل الله دا څه جوړ بسې دي جوړې د ځان نه خبره الله دې په اړه الله وی قل ورتوا قل هو اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ربي اے رب زما اما تريدني
تريني کچرته تو خای ماتا یا کو او خای تمارا ما هغه سو یوادو چې دې سره وعده کړی تا هغه عذاب تماته وای چې دې سره وعده کړی شوی دا د پاک رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله طریقه چې سوال تاسو وړاندې زمانه طریقه ورته وي زمانه دا سوال وړاندې قلت هو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ربي اما تريني ما يوعدون کچرته تو ما تخای ما هغه عذاب یوعدون چې دې سره وعده کړی شوی دا وې ربي اے رب زما ما ته خو تخای خو فلا تجعلني ورته سوال ادا سره فلا تجعلني ما مگر في القوم الظالمين فقوم الظالمان ورته وی دا سوال وکړه کچرته تا عذاب ما تخای چې دې قوم له ورته فلا تجعلني ما مگر في القوم الظالمين رسول الله صلى الله عليه وسلم بتعبير کو دینه بدی کلمات سلوی اذا اردت الله تعالی اذا اردت بالقوم فتنه فتوفني غير مفتون وی خدایا چې د یو قوم سره د یو قوم متعلق په سلو کې د عذاب د فتنې نو موږ مړه بغیر د فتنې موږ مړه بغیر د فتنې یو عام حادثات لکه ګاډي ولګي د وبو کې عام ولا سیلاب وبنه وبو کې سړی مړ شو وغیرہ د بوټي لاندې شه د مرګ د شهادت او یو مرګ د فتنو د عذابونو د چې کله زلزله راغله عام سیلاب راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي فتوفني غیر مفتون من د فتنې نه بغیر چې دی وفات دینه پناه وخت شي حدیث علی کوئی من ټول رکیزه پکې مشه دا څه العذاب مريض رسول الله صلى الله عليه وسلم حدیث مبارک صحابی ته تاسو یا رسول الله صلى الله عليه وسلم وې من باندې عمل کو بیا چې موږ ورکیږو عذاب پر باندې راځي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورته آو وې نیکان خلک براکی بیا پر باندې راځي وې آو چې کله د نیکان د بدو نه منې کول وي دې د بدو نه منې کول نه کوي عذاب پر راځي او د نیکان په عذاب کې ورکی حساب لګا دینه پناه وخت چې دا باندې چې تانکی سیدا بس چې کوم عذابونه دي هغه نه په پناه واړي علماء لیکلي دي چې په دا عذاب کې چې دا په کافر قوم راځي یو عذاب په کافر قوم راځي نو مسلمانان د انسانيت په تقاضا باندې دای سره امداد کوي نو دا خبره ده دای سره امداد کوي د انسانيت په تقاضا باندې زیناب راغی هغه باندې چې څنګه ته ورو لګي دا هي قرآن په بل څه الله دې نو بیا وایا رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی چې ما د قوم د ظالمانو نو سره و انا ويقينا من على على ان بدی خبر باندې نوریا کچ خایو تا تمانا حبسو هغه چې خایو ما تا تما عذاب نعيدهم چې وعده کړی د موږ د دیو سره د قادرون قدرت درو الله رب العزت فرمایي وی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ويقينا من على ان بدی خبر باندې نوریا کچ خایو تا ته چې تا ته وخایو ما هغه نعيدهم چې موږ دې له دمکی ور کړی دا د دې سره د عذاب وعده کړی دا قادر بری باندې مو قدرت درو ها رسول الله صلی الله علیه وسلم تعالی وی ادفع دفقا ختمك بالتي بها كلمه سرا هي احسن جرى وردا اغفلدا السيئه بدلنا نحن يقينا من اعلم علم درو بما بها سباني يصفون جدي بيانوي الله رب العزت فرمای نبی کریم صلی الله علیه وسلم تا وی پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ادفع بالتي وی دفقا ختمك بالتي فهذه كلمه سرا هي احسن جواب ولها كما كلمه هذا لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پدې کلمې سره مردار کلمه ختمه کړه د توحید کلمه ده د شرکیات کلمې په دې سره ټاکرو ختم یو بل لما کید ورته ممکن رسول الله صلی الله علیه وسلم الله فرمای ادفع بالتي هي احسن دفقا فهغه کلمې سره چې هغه احسن ده ورده خلک به تاسو سره زیاتې کړي
ظلم بکړي او ته ورته سلام کوه چې نیکي دا ورته ته دې ځان لري ساته ته ورسره ښېګړه کوه دا سره دې خلک زیاتې کوي ته ښېګړه کوه په دې ښېګړې سره په دې نیکۍ سره دا بدوالی ختم دا موت ادم تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واعف عن من ظلمك هغه کس ته معافي وکړه چې کوم کس په تا ظلم وکړي هغه ته معافي او بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي واحسن الى من اساء اليك او نیکی وکړه هغه کس سره چې هغه تا سره بد کړي چې کوم کس تا سره نیکی وکړي هغه سره بد نه الله دې توفیق راکړي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بل دې کې وی هغه کس سره تعلق وساته وی تعلق وساته سن من قطعك چې څوک در سره تعلق کړ کوي ایسه تعلق ادفع بالتي ادفق بها كلمي سرا هي احسن جواب وردا قلدا السيد بدلا نحن من اعلم بويد بما بها سباني يسمون جدي جولوي وقل هو يا پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اے رب زما اعوذ بك پناهی سپدا سرا من همزات الشياطين د حملو د شیطانانو نه داسې دوا وغواړه خطا تم د طریقه الله نه وسنه دوا وغواړي چې خدای پاکه زه تا سره پناه نیسم د حملو د شیطانانو جواب وقل هو يا پیغمبر محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اے رب زما اعوذ بك ز پناه نیسم پتا سره من همزات الشياطين د وسوسو د شیطانانو نه دا شیطانانو وسوسې چې هغې نه هم بیانې چې دا دښمنۍ چې جوړېږي تربګنۍ چې جوړېږي خلک یو بل سره خلي یوه خبره په زړه کې رالي دا د شیطان وسوسې یې ورته ورسېږي قل ورته ووایه ای پیغمبره محمد قل ووایه ای پیغمبره محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ربي اے رب زما اعوذ بك من زبانانی سمبدا سرا من همزات الشياطين لغزشات الشيطان واعوذ بك زبانانی سمبدا سرا اے رب ان يحضرون ان دې خبرنا يحضرون جهازر شدا شیطانان ماتا رسول الله صلی الله علیه وسلم بسبا دا هغه خبره ده او تعلیم دی ټول امت ته نور مشکات شریف کې حدیث دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زمان سره چې کوم شیطان دی قد اسلم یا اسلم یا هغه مسلمان شوی یو معنا او یا اسلم هغه زمان د بار تابعدار شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم سره شو خدا دې امت ته تعلیم دی چې تاسو پناه ونیسئ د الله رب العزت په ذات سره الله ته ځان ورنږدې کړئ چانا من هم دا ربي برام سره ان يحضرون د دې هم چې کوم ټکتا د شیطان حاضر شو دي دا د مختلفو وسوسې لري الله دې موږ بچي حتی اوس دې ته ویل شي جمله معترضه الله وی حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې چې راشي احدهم یو د دوتا دا کوم خبرې جوړ شي دا دې چې خدای بس خبرې کوي نور پروګرام جوړي الله وی حتی تر دې پورې اذا په هغه وخت کې چې راشي احدهم یو د دوتا الموت مرګ نو خبره داسې ده یکونون فی غفلة دا بار چې کوم واعوذ بك وزبناني سمبدا سري اے رب زبناني سمبدا سري ربي اے رب زما انت دي خبرنا يحضرون چې حاضريو بلا شیطان ما دا چې دا شیطان حاضر شي هغه ټیم چې زبناني سمبدا سري خدای حتی اوسه نو د دې معنی بداشي د بداشي یقولون فی غفلة عن التوحید دا کافران دي په غفلت کې د توحید د عقیدې دا الله رب العزت وحدانیت نه مانی دی په غفلت کې حتی تر دې پورې اذا جاء احدهم الموت راشي دي تمبر الله رب العزت فرمایي چې مرګ ورته کله راشي نو قال دی بیا وایي رب ارجعون اے خدای ما واپس
یا الله تسوي خدای ما دنیا ته واپس کړي خدای ما دنیا ته واپس کړي الله رب العزت ورته فرمایي الله وی لعلی ودیسوي لعلی اعمل صالحا دا بار ادي چې زنی کمال دا شیطان دا انسان چې دا کوم چې کافر وي مشرک وي دی بیا هم د سوالونو غیرت کوي دی خدای ما واپس کی دنیا ته لعلی اعمل صالحا دا بار ادي چې نیک عمل وکړم نیک کار وکړم الله رب العزت فرمایي دی وی فيما فبدلها وسدي تركت چې ما پرې یا فيما فهغه چې ترکت چې ما کومه کلمه پرېږده چې په هغې کې څه نیک عمل وکړم زه به دقسې راځم الله وایي کلا هرګز داسې نه رسول کلا هرګز داسې نه بیا د زنکدن په وخت کې به ته لګیا الله وایي کلا هرګز دا خبره داسې نه ده انها کلمة الله وایي دغه کلمه ده دې چې اوس دا کومه خبره کوي هو قائلها دا دې چې ویونکي د دې کلمې دغه ټینګار یو کس چې زندګي کوي الله وایي انها کلمة یقینا دغه کلمه هو قائلها چې دې ویونکي د دې دی الله یې معنی دا شو ولا الله ولا اثر لها ولا نتیجه الله وایي نه د دې اوس اثر شته او نسل نتیجه شته بس اوس هیڅ اثر او نتیجه نشته ومن ورائهم شاته د دیونه کله برزخ سره ولګي د آخرت سره ولګي ومن ورائهم الله رسل د دیونه د آخرت کې ورته ولګي پتا برزخ پر دي الى يوم يبعثون د ورځې د قیامت او کله قبر سره ولګي په قبر کې ومن ورائهم روان دي د دې دا اوس چې دی ورګوزي کې دي کنده دا یا به څوک چې وځي یا به چې څوک نه خپې څوک بسکه څوک بسکه الله وي د عالم برزخ چې د کوم دي د روان دي پردي او داسې پردي چې موت نه دي الله وي تاسو نه دي الى يوم يبعثون تر وخت سبا پورې را پاسې دوه پورې دا پردي د تاسو د تبدلېږي د کلمو له اوس پیدا نه د مرګ نه مخکې تیارې دا مو وایي چې زه بوډا شم نو بیا څه وتره کوم زه بوډا شم نو بیا علم شروع زه بوډا شم بیا به توبه وباسم نه د دې ډول صفات نه دي کتاب صفات نه دي تاسو نو وکړو او د نن سبا د مرګ اثر پر اساس سردار رحمه الله علیه صاحب د دې تفسیر دی وی چې په دې دور کې خدای پاک ماسوتن پور ته روغ رمټ راوځي هم دوه رکعات د شکرانه وي داسې ډول په ظاهري زمانه نه امام باقر رحمه الله فرمایي وی چې مرګونه جابر صادق رحمه الله وی مرګونه به چې دا به علاوه شي ناصابش ناصاب وسره وي لاندې ځل خیال وکړه حتی تردی پوری اذا جا بها وقتی چراشی آبهم یو تدوتا الموت مرگ قالن وائی بلی ربی اے ربا ارجعون واپس کمالا را واپس کمالا را دنیا تانو دی دا ارجعون دا خوبا یو بندرینو دا ارجعون جمع ولی را دا ارجعون دی بدا سڑی زویشی دا غٹی دا غٹی بدا دا دماغ زیر دراشی دی با اللہ تاڑی را دب دا ودی وی چی تاسو ما واپس کی وقت تاسو ما واپس کی یا ارجعون دا کلمه د تکرار د هغې لپاره ذکر شوی دی به بار بار وایي بار بار به خدای ته سوال کوي رب ارجعون رب ارجعون یا رب ارجعون ای خدایه ما واپس کړي ای خدایه ما واپس کړي بار بار به سوال کوي چې دا بار بار سوال کوي نو خدای پاک به جواب سره ذکر قال وای بدی ربی ای رب زما ارجعون واپس کړي ما لره دنیا ته لعلی دپاره دي اعملو چې عمل کوم صالح طریقې فیما ببدلها چې ترکت جبریل ما کلمې لره کلا هرگز داسې نه ده انها یقینا دغه کلمة کلمه ده دا خبره ده دغه خبره هو چې دی قائلها ویونکي د دې دی ولا اثر لها ولا نتیجه ده دې نه نتیجه او اثر نشته ومن ورائهم روان د دیونه یا شاته د دوی برزخون پردي به وي الی یوم یبعثون تر ورځې د راپاسېدو پورې الله رب العزت